मिलकर बोलो आजादी, सब मिलकर लेंगे आजादी। हम क्या चाहते हैं आजादी, ऑपरेशन से मांगे आजादी, दहशतगर्दी से मांगे आजादी, दहशतगर्दी से मांगे आजादी, गुमशुदगी से मांगे आजादी, फौजी ऑपरेशनों से मांगे आजादी, गद्दारों से मांगे आजादी, इस नाइंसाफ अदलिया से मांगे आजादी, इस नाइंसाफ पार्लियामेंट से मांगे आजादी, इस नाइंसाफ फौज से मांगे आजादी। सब मिलकर बोलो आजादी, ये हक है हमारा आजादी, तुम्हें देनी पड़ेगी आजादी, हम मिलकर लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी। कानूनी बरियत खिलाफ दल तखपल एहतजाज रिकॉर्ड कई जमा ग्रानू इज्जतमंदो मलगरो मंग पदी रियासत की देव इमरानी माहिदी लांदी ژوند تیرو دلته یو آیین دی یو دستور دی هغې په ما څه ذمهدارۍ ایښودې دي او د هغې سره سره ما له څه حقونه راکړي دي چې کله زه خپلې ذمهدارۍ پوره کوم نو بیا به زه خپل حق غواړم اول به دا ریاست ما له په رضا راکوي او که په رضا زما حقونه نه راکوي زه به خپل حقونه په زور اخلم ځکه چې زه انسان یم او د انسان دپاره خدای هم حقونه ټاکلي دي او بیا چې کله په ریاستونو کې موږ ژوند کوو نو موږ د ریاست سره دغه عمراني معاهده کړې ده په ټوله دنیا کې چېرته داسې ریاست نشته چې هلته به په یو سټیزن باندې ذمهداریانې خویي خو د هغه حقونه به نه وي دلته زموږ حقونه دي د هغې حقونو د خوندي کولو دپاره به موږ مبارزه کوو موږ مخکې هم مبارزه کړې ده او بیا به هم موږ مبارزه کوو بنیادي خبره دا ده چې د نن نه 15 کاله مخکې په کراچۍ کې یوه بده پیښه رامخې ته شوه د وزیرستان یو ښایسته قاپیری شاه زلمی نقیب په یوه جعلي پولیس مقابله کې راونور قتل کو او بیا د هغه د قتل په ضد باندې چې زموږ پښتون قام راپاڅېد نو دې ریاست دومره وکړه چې د راونور خلاف پرچه خو وشوه خو بیا زموږ انویسټیګیشن ایجنسیز چې کومې دي هغو په کیس کې دومره لیکونه جوړې کړې دومره غیر اخلاقی کارونه یې وکړه دومره کمزوره انویسټیګیشن یې وکړو چې پرون بله ورځ د کراچۍ د انسداد دهشتګردي عدالت مجبوره شو چې راونور بري کړي رښتیا خبره دا ده چې عدلیه ازاده نه ده او د هغې ثبوت د دې عدلیې خپلو جسسانو ورکړی دی موږ دا خبره نه کوو موږ په هیڅ چا باندې الزام نه لګوو موږ په چا تهمت نه لګوو موږ ادارو ته احترام لرو خو په شرط د دې دا خبره نوټ کړئ موږ هر هغې ادارې ته احترام لرو چې هغه د آئین په پریمیسز کې د آئین لاندې خپلې ذمهدارۍ پوره کوي که کومه اداره ایز ا هول یا په یو سړی په انډیویجوال کیپیسټي کې د خپلو ذمهدارو نه سرغړونه کوي د خپلو ذمهداریانو نه تجاوز کوي موږ هغه ادارې نه منو د هغې خلاف موږ پرون هم غږ پورته کړی دی موږ پرون هم مبارزه کړې ده هغه که هر څومره اداره زوروره ده که ډېره زوروره محکمه ده موږ به د هغې خلاف لګیا یو او د هغې وخته پورې به لګیا یو چې تر څو هغو خپله قبله صحیح کړې نه ده هره اداره که ده هغه د آئین نه ماورا نه ده د آئین نه بالادسته نه ده هغه که فوج دی هغه که عدلیه ده هغه که بله اداره ده هغه که بله اداره ده پکار ده چې د آئین مطابق خپلې ذمهدارۍ پوره کړي په دنیا کې ماته هېڅوک داسې ملک نشي ښوی چې هلته ماورای عدالت قتلونه کېږي د انسان ژوند ډېر زیات مهم دی دنیا هغه ځای ته رسېدلې ده چې که د بجلۍ په تار کې یوه کوتره ونښلي نو هغه د هغې د ریسکیو کولو دپاره هم هلیکاپټرې راولي او کوتره ریسکیو کوي او د بده بخته زموږ په پښتون وطن کې اول د دهشتګردۍ په نوم بیا د ماورای عدالت قتلونو په نوم او بیا د جبري ګمشدګۍ په نوم باندې د پښتون نسل کشي روانه ده موږ دې ته په هېڅ حال باندې جوړ نه یو پاکستان به په زور زموږ دا حق مني چې موږ له به هغه ټول انساني حقونه راکوي کم چې موږ له آئین راکړی دي ژوند زموږ حق دی امن زموږ حق دی ټول حقونه چې موږ ته آئین ښوولي دي هغه حقونه زموږ نه هېڅوک نشي اخیستی او که څوک د هغې د تروړلو کوشش کوي نو دا 10 کسان یا 20 کسان یا 50 کسان د دې په شاته خاندانونه دي موږ به راپاسو که دلته پولیس دي موږ په 2008 نه هم کې بلا خلک به ګوایي زما مضمونونه په اخبارونو کې په رسالو کې په ریکارډ باندې دي چې کله د پولیس نه سرونه پرې کېدل موږ د پولیس دپاره غږ پورته کړی دی
ځکه چې دا زموږ وروڼه دي. خو که زموږ په دې وروڼو کې داسې خلک پېښېږي چې هغه د ریاست دپاره دلالي کوي، د ریاست دپاره په اجرت قتلونه کوي، نو د ټولو مخکې به زه د هغه خلاف چغه وباسم او د هغه د دغې ناروا عمل مخنیوی وباسو. موږ د هېڅ چا خلاف نه یو، موږ صرف د غلط کار خلاف یو، د غیر قانوني او د غیر عیني کارونو خلاف یو. پی ټي ایم جوړ شوی د دې دپاره دی او موږ ډېر په فخر او ډېر په ویاړ دا خبره کوو چې موږ تقریبا 15 کاله مبارزه وکړه، خو د دې وخته پورې موږ نه چېرته روډ بلاک کړی دی، د اوسه پورې موږ نه یوه ګمله ماته کړې ده، موږ نه انسانانو ته نقصان رسولی دی. دلته که احتجاجونه کېږي نو په هغې کې خو د اسپتال روډونه بندېږي، په هغې کې سکولونه بندېږي. موږ ژوند غواړو، موږ انساني حقونه غواړو، د هغې دپاره موږ انسانان نه په عذاب کوو او کم خلک چې د انسانانو د عذاب سبب جوړېږي د هغو مخنیوی به کوو. پرون چې په منګوره کې په پولیس سټیشن کې کومه بده پیښه رامخته شوې ده، زمونږ ما پرون هم په خپل سوشل میډیا باندې دا سټیټس کړی دی چې پکار ده چې په هغې کې د دغې سټي ډي ایس پي دا عیني خبره ده او د دغې تاڼې ایس ایچ او سسپینډ شي او یو ټرانسپیرنټ انکوایري وشي، انویسټیګیشن وشي او که څوک په هغې کې انوالي نو پکار ده چې هغه د عدالت کټهرې ته راشي. د هغې وخته پورې موږ په هېڅ چا الزام نه لګوو چې قتل چا کړی دی، خو دا زموږ غوښتنه ده چې تحقیقات به ټرانسپیرنټي جاینټ انویسټیګیشن ټیم به جوړېږي او هر څه به د عوام او د ولس مخې ته راوړی کېږي. لرې کېدی هم شي. نن که ته په راونور باندې د وزیرستان یو زلمی یا د سوات یو زلمی ماورا یا عدالت وژني، سبا د ستا بچی هم وژلی شي. پکار ده چې ټول ولس یو موټی شي او د دې غیر قانوني او غیر عیني کارونو خلاف راپاسي او د دې مخنیوی وکړي. په دې کې زموږ بقا ده. د دې چې کوم قاتلو راو انور او بیا مثال دلته کې عطاالله جان چې خپله باندې وکیل دی، داسې د وکالت په رڼا کې په داسې تفصیلي وینا وکړله. موږ خو وکیلان نه یو، خو دې ته چې مثال کم معلومات په فراهم کول هغه به د دې ملک جنسو کول او بدبختانه کم کار چې مثال څنګه پکارو په صحیح بنیادونو باندې هغه شان ونه شو. نو مقصود چې نقیب الله محسود د قتل په حواله باندې دا فیصله چې دا مثال زه خو دا غوښتنه کوم چې په دې باندې یو ځل بیا تحقیقات وشي او نظرثاني په عدالت وکړي او د انصاف په رڼا کې داسې یوه فیصله وکړي چې په هغې باندې د قام او د دې پوښتنو د نقیب محسود د کورنۍ په یوه تسلي وشي.